وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف نور ويا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان الإسلام عزت منذ علماء ددی مدرسی او دو جماعت او ددی علاقی غیور و پختنو مسلمانان رونو زمانگا استاسو دا محفل دا قرآن کریم دا ختمونو پسلسلہ کے لیے زمانگا استاسو دا ملاقات ذریعے جوڑش دا اللہ دیر لوی نعمت دے دا اللہ دمر نعمتنا پمونگی چه منگ او تاسو دا اللہ نعمتنا شمارے ہم نشو. قرآن کریم کی اللہ وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا تَحْصُوهَا. کتاسد اللہ نعمتنا پزان شمارے نستاس وس نیش کرے چا ادا شمیر لاندے راوالا دے ایران علاقہ بانی یو عالم تیر شوئے آغت دا عالمان شیخ سادی سے ہوئی. شیخ سادی سے ہوئی دا انسان چکل ہوا تیرئی خلبانی بوزبانی ساعری دا انسان دے سا اغسطل تا دمر حاجت لئی کہ دا انسان نا بہر دا یو شکریہ دا اللہ غوانی اور دا ہوا چی دننا سکن پس زریگی دا مستعملشی دا ردشی دا ہوا بیا پر خلو کو پوزا بہر کولو غوانی کہ دا ہوا افسان اور اولو اکلا ہم انسان نہیں دارا وطنی یو مستقل نعمت تے یو جدا شکر بیا واری
ما او تا به څومره څاګانې یادو ماهران د دې امت وایي هر انسان په شواروز کې 4000 ګیلن هوا خرج کوي څومره هوا خرج کوي 4000 ګیلن هوا خرج کوي په دې 4000 ګیلن هوا خرج کولو کې کله هوا دا تازه هوا د خپل سینې ته داخلي کوم شکر غواړي او که واپس یې راوباسي کوم شکر غواړي د بهر ساه اخیستلو کې 2 شکري الله مونږ نه غواړي او بیا ورو ما ورته چې کله الله دا هوا دومره لازمي کړله کله هوا بهرنۍ هوا زمونږ د بدن نه بنده شوه نه به دې په سر ګرځي نه به دې بلډ پریشر هاي نه به دې ګردې فیل شوي نه به دې زړه اټاټیک شوي درته مړی به دا بهرنۍ هوا بنده شوه وایي چا درله خوله باندې او په پوزه لاس کېښوسته ټیک ټاک وایي 3-4 منټه پسې حال ګوره وړوي دا الله رب العزت موږ او تاسو ته دومره عامه کړله او دومره ډېره او دومره ارزانه کړله چې زموږ نه په 1 روپۍ هم نه غواړي او 1 ګیلن په 1 روپۍ شي نو 4000 روپۍ به یو کس کور کې بیل جمع کوي نو 4000 چې وړوکې پوري او 15 کسه پوري او د هر ماښام راځه د هر یو کس په سر 4000 روپۍ جمع کوه 20000 روپۍ ستا د ورځې د کور د سینجۍ خرچه دا نعمتونه الله کما او ته شمارو موږ ډېر لاندې نشو راوستی او دا الله رب العزت ما او تا ته دا فري ولګول او قرآن کریم عمر کتاب د آسماني اخرنی کتاب د ټولو پیغمبرانو د دین نچوړ ما او تا ته الله راولېږه او ما او تا الله د هغې اهل وګرځولو زمونږ کور ته دا دین دا اسلام دا قرآن منل الله راوستلو نم درخواست کړی دی نم پې جګړې کړي دي هېڅ هم پې کړي نه دي بغیر د مطالبې نه زمونږ کور ته عجیبه نعمت الله زمونږ خاندانونو ته رالېږلی دی ورنو د دې قرآن کریم دا زما او ستا د بچو نن خط د ختمونو ذریعه ده دا نن له 1400 کاله وړاندې که تا د ځمکې د سر معاشره کتلې وې نو د ځمکې د سر باندې انسانان خو په شکل او چهرې د انسانانو وې خو حقیقت کې د انسانان نه وو په تمامه دنیا باندې د کفر یو سیلاب خور هغې خلکو دشمني په یو قسمه کارونو کوله که تا د هغې نه خبر شوې ته به توبې وباسې یو جنګ تېر شوی دی د جهالت په زمانه کې هغې ته حرب بسوس وایي ما ته به ګورې بچوبه کوم جنګ ورته وایي جاسوس حرب بسوس یو سړی چې په توجه ناست نه وي دی به خبره بل رنګه وایي یو استاذ د جمعې په لمونځ کې بیان کوو په مسواک باندې بیان کړی دلته خلک ناست وو څوک اوده دي څوک ایښ دي او څوک داسې دي چې لږ اوده دي او لږ ایښ دي نو چې کله جمع وشوله د یو کس نه بار چا تپوس وکړو د استاد جي په کومه موضوع بیان کوو
دې ورته وایي یاره نور خو پرې ډېر پیله شومه خو بکواس پرې ډېر شو هغه بکواس نه و مسواک خو لیکن بیا خو نیم وضو ونیم ایښو نو بیا غریب د مسواک نه بکواس جوړ کړی چېرې نور خو پرې نه شومه خو بکواس پرې ډېر بیا دې ته مسله ویلی شو تاسو بچه د لرو نه به راغلي خپل کارونه به پرېښي چې دې ځای ته چې راغی د دې ځای نه ځان سره پورته یو مقصد ویسم حرب بسوس شوی دی بسوس سپېره جنګ ته وایي یو سپېره جنګ شوی دی او دا جنګ 120 سال چلېدلی دی څومره چلېدلی دی 120 دا د خاندانونو دښمني وه 120 سال وچلېده جنګ جوړ پسه شو د یوې زنانه په ډېر هغې کې د کیکر بوټي ولاړ و دې د کیکر بوټو لاندې ویسه کې سارایي کوترو انډې اچولې وې او د یو ګاونډي سړي اوښه وه هغه ایله شوې وه دې پټو خوا له راله تشو پټو له او د دې کیکر له راله ترې پاڼې ماڼې خوړلې هغه د سارایي کوترې انډې هغې اوښې ماتې کړې وې هغه ښځې له غوسه ورله پټې به زما وې او بوټي به که زما ولاړي او کورکړې سارایي کوترې انډې به پکې پرتې او د ګاونډیانو خوان به یې راله ماتوي راله ورپسې هغه د ګاونډیانو اوښې په چړو وواله پرې کړه هلته خلک خبر شو یې اوښه مړه کړه او نه پکې فصل شته دی دومره ته وګوره هغه راغله چې دا چپ د اوښه په چړو وواله هغه نوجوانانو دغه سړي په سړی یې ورکړه دښمني جوړه شوه 450 مړي کشېږي دا دښمني دومره لرې لرې خوره شوه چې توبې به وباسي 120 سال دا دښمني چلېدلې وه داسې دښمنۍ د ځمکې په سر باندې موجودې وي چې قرآن کریم کله راته نو دا عجیبه کتاب دی د زمانې دغه دښمنیانې ختمې تاسو به علامه اقبال نوم اورېدلی علامه اقبال د قرآن کریم په باره کې وایي چون در دل اندر شود جان دیگر گردد آخر کو قرآن کریم هغه کتاب دی چې کله د انسان زړه ته وشي یې غوږونو واورېده او د اورېدلو نه پس دا زړه ته وشي ورته چې ورغی جان دیگر گردد دا ورته ګردنونه بدلوي په دې زړه کې انقلاب راولي او چې کله د چا زړه بدل شو جهان دیگر گردد بیا تمام جهان بدلوي بیا څه بدلوي قرآن او حدیثو دا ستاسو بچو ته چې نن ختم کېږي دا هغه کتاب ختمېږي ورته چې د عالمي دنیا جګړې یې ودرولې چې د دنیا د ډاکوانو نه د دنیا د بدمعشانو نه د دنیا ولیان جوړوله د صحاحو سته یو لوی عالم استاذ دی امام قعنبي ورته وایي عبدالله بن مسلمه ابو داود شریف کې ډېر راځي قال القعنبي قعنبي امام بخاري استاذ دی د امام مسلم استاذانو دي او د امام ابو داود په استاذانو کې دي عالمان اسلام وایي دا قعنبي د اوله نوجوانۍ کې بدمعش کړی یو ځل دا امام قعنبي بس بدمعشان په تاسو ته معلوم دي چې عالم او تبلیغي او بزرګ څخه د هغه کار نشته او د هغه د خپلې بدمعشۍ پخولو سره کار دی لکه برای
راغلی یو لوی محدث پرې راغلی د دې محدث نوم دی شعبه بن حجاج رحمة الله تعالى عليه چې کله دا شعبه محدث راغی په اس باندې سور دی د قعنبي ورپاڅېدو او د اسپو پړی ورته ونیو او داسې بله وکتل او ویې خندل یو استادي یو حدیث خو راته ویې وکړه نو شعبه بن حجاج دې قعنبي ته وایي بچیانو اخواشه زما د اس جلد پرېږده د حدیثو اورېدل خو داسې طریقه نه ده او ورته وایي نه نه قسم دی چې راته وویلې ویې وخندل او که دې راته ونه ویلو داسې بېعزتي د دې ځای کې وکړم چې ته خپله بېعزتي ویني په چا اورېدلې نه یې ډېر شعبه بن حجاج خیر خدای دا په کوم امتحان مبتلا شو هغه ورته یو حدیث سند شروع کړو سند چې ولکه ختم کړی فرمایل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فافعل ما شئت نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې کله په تا کې حیا نه وه نو چې څه کې بیا کوه بدا خبره چې دې قعنبي واورېدله یقدم دې غوږونو سره کله هلته پوزه شوه هلته کې دا راغله چې دا کوم روایت ما ته بیان شو ما خیل زه بې حیا یم داسې کار حیادار خلک چې دا ما وکړه دلته یقدم شعبه بن حجاج ته امام قعنبي وایي دا هلک ورته وایي خبرانا دا خیر اسمان راکا و دا پنج را سواچوا دا نن نفسو ما چه سو دوستانو بس ما پریخو زما چه سو جون ریکارڈو ما پریخو او انشاءاللہ چه دوباره ما وطا ملاوین گوزما بلایی اقعی قعنبی علکا دا امام دا شعبه بن حجاج پلقص توبه بیستلا و چه توبه بیستلا و خبر علاقه پریخستا طالب العلم شو توبه باید داکی نفس امام بخاری پشان لسلی پوستازان و کراد دا امام مسلم پشان لسلی پوستازان و کراد دا امام ابو داود پوستازان و کراد دا امام ترمیزی پوستازان و کراد و دا قرآن او دا حدیثو دا اغا چیزونه دی چون در دل اندر شودا جان دیگر گردد دا قرآن چه دا چاڑن دلنا ورشی دا انسان رو بدلی نبی کریم علیہ السلام لا یو سائر آگی ایمان راوڑا والتویل دا اللہ رسولا ما دا عشق پر حال کی جہالت پدور کی ما نس خودونه کری دی لخواری بیانت پر شوق میں کری دی و درس زندگی لینا اس میں وصلم در عشق زندگی لینا کله چې سړی نکاح وکړي نو بیا خاوند او د ښځې واده وشي عشق ختم شي ولیکن زما اوس هم د عشق زندګي ده لیکن نس ښځې مې په نکاح کې دي زه څه وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي څلور ښځې پکې خوښې کړه او دا ځان سره په نکاح کې پرېږده او شپږو ښځو له طلاق ورکړه لیکن د قرآن کریم الله تعالی وشوي د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دنه کوشي چې کله دا وشلو په عشق کې چې کله شپږ خلک په عشق باندې کړی وي اته خلک یې رسالت ورکړي زه تاسو نه دا په سبا باندې دا ورته یادولای دا قرآن کریم هغه قرآن دی چې د صحابه کرامو په دور کې د زماني دشمنیانې ختموي دا هغه قرآن کریم دی چې د نبي کریم علیه السلام د کافرانو په زمانه کې د هغه خلکو
او داسې هغه کتاب نن په مغه زور او زیر باندې دی په مغه شکل باندې دی نه پکې ترتیب کې فرق راغلی دی اس کې فرق نه دی راغلی لیکن ما ورته نن په دې قرآن باندې زموږ عمل نشته من په خوله باندې وایو من مسلمانان یو من په خوله باندې وایو چې موږ دا یو لیکن زما او ستا په نن په خپل کتاب عمل نشته ما ورته وایو چې موږ حنفیان یو وایو الحمدلله په فخر وایو لیکن زما او ستا د امام صفت کې امام اعظم معنا دا چې په څلورو مذهبونو کې مشر امام ده زما او ستا د امام چې په عراق کې کوم کنډی دی کومه محلې ده دغې محلې نوم اعظمیه دی دا محلې دا مسله اعظمیه کنډی ورته وایي لیکن ما ورته کې د خپل امام خوی شته نه امام ابو حنیفه چې دا دومره شهرت الله ورکولو د علم دومره مقام الله ورکولو دومره په زمانه کې حاصلان هم ډېر یو ځل کور ته روان دی یو سړی مې پېښ شو دا هغه سړی دی چې د امام ابو حنیفه سره یې بغض او حسد دی د ده دا مطلب دی راشه د ده په دماغو بوج واچوه چې ملکور ته ننوځي نو سم لیوني او په کنځلو امام ابو حنیفه ته شروع وکړه نه چېرته څوک زیر شوی دی نه سوداګري شوې ده نه په څه باس راغلی دی لیکن یو سړي ته کنځل شروع امام ابو حنیفه روان دی دې سړي په باره کې نه ورته داسې ګوري چې بچی دا کنځل ته ما ته وایي کې چې کله لار بدلېدله امام ابو حنیفه کور ته ننوتلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه وخت کې دې سړي ته وایي ویې وروره زما او ستا لار بدلېږي او زه اوس کور ته ننوځم نو کله چې دې څه کنځۍ پاتې ټولې راته وکړه څه اعمام به دې کوئ ټولې راته په یو ځای ووایه زه ودرېږم ته راشه چې دا د ارمان خو دې ختم شي که دا سړی حیران شو چې خدایه موږ خو ویل چې د دا دماغ به ختم کړو د یو میډن په شکل بیا کور ته ننباسو او دا سړی په سحا کې ما قرنګه د دماغ په سکون کې دا سړی دا د اهل علم کارو دا د قرآن کریم او د احادیثو د نبي صلی الله علیه وسلم هغه اثراتو چې په دې باندې الله کوي او دا کار ما ورته کې نشته زموږ ډریور چې کله کور ته راځي نو ډریور چې هغه دومره غوسه وي چې حیران شي بچي ورته وایي باباجي ولې دالي ولې پلالانا ولې بس مې مور خبرې مه کوئ یو ډریور دا د دماغ خراب کړي دي او ګډوډي ده او پرپشن چې کوم دی دا د پوزیټیو سونه اورېدلی دی کار دا لرونکو یې کلي کې د خوندیانې شو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه سړي ته وایي چې څه ګرځې منځې دي نور یې وکړه زه کور ته نوځم نو بیا به چا ته راکېږم دغه حال دا چل دا دماغ دا سبق دوی ته چا وښودو دا ورته دې قرآن وښودو دا ورته دې حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم دا ورته د امام ابو حنیفه استاذ دی اعمش نامې ده لوی محدث دی دا د غریب د سترګې خوږېدلې نو ځکه ورته اعمش وایي سلیمان یې نامه وه سترګې یې چغې کولې د یو پلار یو څه شاګرد بل دی شاګرد یې په خپل وټ دی استاد سترګې خوږېږي د مازدیګر نه پس به یې چکر ووهلو دې پټو طرف ته به راغله چې دا ذهن هم لږ دبه شي د شین فصل کې وګرځېږو نو دا دماغ هم دبه شي نو لاندې ورته هلکان په دې لارو کې ناست دي یو هلک بل ته وایي هغه چخن او ډوډۍ راغی څوک راغی چخن پېژنې د سترګو کې چغې روانې وایي هغه چخن او ډوډۍ راغی دا چخن د محدثینو محدث ته وایي
او دا بډې یو تعریف دی شاګرد ورسره دی. امام اعمش چې کله د دې چکر نه راغل دې خپل شاګرد ته وایي بچیا دې په دې لاره نه ځو دا لاره وبدلو په دې بله لاره ځو. استاد یې وایي دا لاره په ګنیژیم ده صفام ده او دا لاره کلاو ده. وایي نه موږ چې تللو هغه هلکان وویلې وې هغه چخنه او ګوډی راغی. نو چې چخنه او ګوډی راغی دا هلکان په موږ ګناهګاري موږ به لاره دا شاګرد ورته وایي حضرت شیخه موږ خو چاته څه نه وایو موږ خو خپل مزل کوو دلته وګرځو ټوله ورځ د سهار 3 بجو د شپې روانه مونځ پکې وکړو او تر د مازدیګره پورې فقط ګردانونه کوو. نو دا ځنګلونه هم نه کېدلي دي نو چې وګرځو کلاو شو نو موږ خو چاته څه نه وایو. امام اعمش ورته وایي بچیا موږ خو چاته څه نه وایو خو هغه هلکان په موږ ګناهګاري دي. ښه زندګي داسې ښه ده چې ته داسې ژوند جوړ کړي چې ستا په زندګۍ تېرولو څوک ګناهګار نه شي. امام اعمش ته او ته دې وخت کې یو د زمانې یو لوی سړي ته ته ووایې شاګرد شخن راغی که نه تا ته په رڼا ورځ اسمان ستوري ښیي که نه ښیي تا ته مقصد وکړه ما ته چې چشم وې. لیکن دغې خلکو ته ډېر محدثینو ته ډېر مفسرینو ته ډېر صحابه کرامو ته ډېر تابعینو ته دا عادت او دا د ژوند تېرولو طریقې دا چا وښودلې دا ورته د یو قرآن کریم وښودل دا ورته د خوب پیغمبر دې تعلیمات وښودل. تاسو خبرې زما او ستا خوب پیغمبر په لاره باندې روان دی لاره باندې روان دی. انس رضی الله عنه ورسره دی. په دغه وخت کې اچانک یو سړی راغی او د نبي کریم علیه السلام د اوښو هغه پړې ونیو بیا یې د نبي کریم علیه السلام څادر ته لاس واچوه. دیهاتي سړی دی مسلمان هم دی خو د آدابو نه خبر نه دی. او بیا ورته فرمایي زموږ پیغمبر ته ویې د الله پیغمبره چې زه د الله مال درسره یې نه خوراکه امام نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم غوسه شو چې سوال ورنه کې روپۍ ورنه غواړي او په داسې طریقه راته روپۍ غواړي. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو په زمانه کې پیشو به اورېدلي دا پیشو دومره روپۍ زما او ستا نه غواړي لیکن دغه چې دومره روپۍ غواړي په کومه عاجزۍ درته غواړي دا د خپل مخ کاسه څومره ورانه کړي او تا ته څومره عاجزي اختیار کړي چې ما له روح نورې ماله سوالم کې بدمعشي کې سوالم کې زما مړی نه نیسي لیکن زما او ستا خوب پیغمبر خفه نه شي. دا تعلیمونه چې د الله د طرف نه راروان وي الله خپلو پیغمبرانو ته وښودل او الله خپل خوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته تعلیم ورکړه. د استاد اثر په شاګردان وي صحابه کرام شاګردان دي هغه شاګردانو د اثر واخیست. د اثر چې واخیستو هغه اثر روان دی تر زمونږ او ستاسو دوره پورې روان دی. الحمدلله تاسو به تعلیم یافته هلکان کالج کې هم لیدلي تاسو په سکول کې هم لیدلي الحمدلله مدرسو له راشئ تاسو دا طالبان په مدرسه کې هم لیدلي او د چا باندې د لښت زور نه چې زه به دې په لښت ووهم نه د چا باندې تمانچې د بوټ په زور نه چې په تا به زه تمانچه راوباسم ته به داسې کار کوې. قسم دی دغه استادان چې کله مدرسې له راځي د دې مدرسې ټول طلبه هر یو زور کوي چې استاد نه صفحې ووایم او څه کلنه یې اوسه استاد د لاسه ونیسم دی ووتم دی غریب نه خان دی نه نواب دی نه بدمعاش دی نه زور شته
دا طاقت ولا الله فقیر شاء ورکو دې قرآن او دې حدیث ته تعلیم ورکړه